ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبا راشی نراغلے داسے دے نبا راشی نراغلے داسے دے شکر شکر یار میں خکلے داسے دے یار میں نور دے ہم بشر دے خوبی مثل کتابونو کے راغلے داسے دے د بدن سوري نو پڑھنا کے د بدن سوري نو پڑھنا کے ہمیشہ خلق لیدلے داسې دی. اما بعد زنن ډیر خوشاله یم چې په داسې نورانی او رحمت نه ډک مجلس کې حاضر یم په کوم کې چې هر طرف د جید علماء کرامو او د دینی طلباء کرامو او نورو نیکانو خلقو روخانه او پړکیدونکي مخونه په نظر راځي او زه په ځان باندې هم د الله یو لوی فضل او احسان ګڼم چې ما عاجز بنده ته هم په داسې منور او بابرکت محفل کې د ناستي او بیا د یو څو خبرو کولو توفیق را نصیب کړو. نن زما موضوع د نبی علیه السلام په پیدایش باندې ده. قدرمندو اوریدونکو د الله تعالی شان دی چې د نبی علیه السلام د پیدا کولو نه مخکې سو د نبی علیه السلام د پیدا کولو نه مخکې د هغوی والد عبدالله وفات کړو او دا یې یتیم پیدا کړو د پاره د دې چې دنیا والا ته معلومه شي چې زما دا یتیم د چا سرې ته محتاج نه دی بلکې د ابتدا نه به د تربیت هغه ذات کوي کوم چې د ده په سر باندې آینده کې د نبوت تاج ایږدي او دا چې د توحید په دې مکتب کې محبوب صلی الله علیه وسلم د پلارجان ویلو عادت یې جوړ نشي بلکې د احد عادت یہ جوڑ شی. قرآن کے بکم بابا جانتا آواز کبھی طائب کے بکم بابا جانتا آواز کبھی بدر کے بکم بابا جانتا آواز کبھی خندق کے بکم بابا جانتا آواز کبھی خنین کے بکم بابا جانتا آواز کبھی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراتک نمخ کے سوو صرف ظلمو دا کپر او شرک بادشاہی وا ہر طرف دا پساد و شیطانی حکومت و دا قتل و بدماشی عالمو پا معمولی خبرو باندې ځان مړکول آمو خپل ماشومان بچے ژوند دی خول مغیوب نه و ښځو به د زناورو په شان ژوند تېرولو د هر چا جدا خدایي وه چې د چا زور د هغې د کور والا قانون و لنډه دا چې انسانیت د تباهۍ او بربادۍ په اخري کناره باندې ولاړ و چې آخر د پیر ګول په ورځ په 9 ربیع الاول د عام الفیل په کال مطابق 22 اپریل 571 باندې د عبدالله یتیم د امنا بیبي د زړه ټوکړې تشریف راوړو. اللہ تعالیٰ فرمائی د یتیم امداد کول زما کر دیں. علم یجدک یتیما فآوا د نبی علیہ السلام دنیا ته درتلنو اولانې ورځ وه چې د کیسر او کسرا په ایوان کې زلزله راله د عبادت خانو ورونه مړه شول بوتان یې مات شول دا چغې جوړې شوې چې توحید والا رالو وګوري حرم طرف ته په لات غزې او منات باندې زلزله راله چا به ویل ای زمونږ خدایه په تا څه وشول آواز رالو توحید والا رالو د چا په کور کې چې نغمې ویلی شي د چا په کور کې ترانې ویلی شي هغه وګوري نن د امنا بیبي په کور کې د پرښتو په سردارۍ کې ترانې ویلی شي بل طرف ته آواز رالو توحید والا رالو د چا په کور کې چې معصوم پیدا شي نو رشتہ داران مبارکي ورکوي قوم مبارکي ورکوي دوستان مبارکي ورکوي هغه وګوري نن عبدالله نشته لیکن په دروازه کې نورانی پرښتې مبارکي ورکوي.
ज़ख़्पल बयान पर शेर ख़त्मावल ग़वाड़म। ये बज़ी खून की बज़ी है, ये बज़ी इश्क की बज़ी है, ये बज़ी हक की बज़ी है, ये बज़ी तुम्हें हारूंगे, तुम कितना मुजाहिद मारेंगा, हर घर से मुजाहिद निकलेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।